ګوره پکاره چې پارټي سینیئر تعالی کور درغلی وي تا ته د کور ته چرګوړه نه ده مړ ستا غټ پټ انسان مړ دی ستا ته اوس قوم ولاړ دی د پارټي په سینیئر باندې زموږ زیات پریشر دی خو چې هلته ته موږ دې څنګه یو چې موږ له پی کې راکړه موږ له پی کې راکړه پی کې به هم راکړي انې به هم راکړي زموږ فوکس په انې باندې دی زموږ انشاءالله انې السلام علیکم ملګرو په دې ویډیو کې د ریحان زیب خان کم رور چې دی هغې دا وویل چې آیا موږ له دې یا وړوکی سیټ راکړي یا غټ سیټ راکړي خو کم خلک چې دی هغه پیدا زور راولي چې آیا کم غټ سیټ او کم دواړه سیټونه وی په کار دي چې هغه تا ته میلاو شي خو حالانکې که موږ وګورو د پالټۍ کومه فیصله تر اوسه پورې ونه شوه او زه حیران دا یم چې لکه اخیر دیو ته په دې مبارک زیب باندې څه تکلیف دی چې دی له هغه سیټ نه ورکوي یعنی تر اوسه پورې د هغې کم قایدین چې دي کم مشران چې دي هغو ورسره ملاقاتونه وکړه خبرې اترې پکې وشوې خو فی الحال چې کم دی سیټ هغه لا چاته نه دی میلاو شوی او نه دا امکان شته چې مبارک زیب ته به یا میلاو شي او که نه خو لکه که موږ هسې سوچ وکړو که نه 2 سیټه خو که نه ورکوي نو په کار دی چې دا یو سیټ خو خامخا هغه ته میلاو شي که دا یو غټ سیټ بل چاله ورکوي یا دا وړوکی سیټ بل چاله ورکوي نو که یو سیټ هغه ته میلاو شي نو هغه به هم ډیره زیاته ښه وي او د باجوړو لس چې کم دی هغه به هم خوشحاله شي او کم امن چې دی هغه به پکې هم راشي که چرې داسې وشوه که سیټ یې ورله ورنکړو بل طرف ته خو هغه آزاد ودرېږي او د آزاد ودرېدو سره چې کم دی باجوړ کې یو داسې بدامني غونډه ټایپ چل به پکې شروع شي نو د هغې نه ښه دا ده چې پاکستان تحریک انصاف کوم حکومت چې دی او دې نه علاوه کم سینیر کسان چې دي چې هغه رایوځای شي او دا فیصله وکړي او کم سیټ چې دی هغه مبارک زیب ته ښه په خوښه ورکړي دغه ویډیو وه تاسو سره هم شریکه کړه انشاءالله بله ویډیو کې به میلاویږو الله حافظ